پاکستان کې خو د دیر اپر دیر برول سره تعلق ساتم او سعودي عرب ته تقریبا چې په 2015 کې راغلم کې نو په سعودي عرب کې خو زمونږ مشرانو ماشاءالله الله دې ول ډیر زیات عمر ورکړي کله چې زه په پاکستان کې ومنو لکه مونږ واړو سکول سره ډیر زیات شوق نه نو زه رالم سعودي عرب ته او چې کله سعودي عرب ته رالم نو په سعودي عرب کې زمونږ مشرانو لکه ډیر زیات سخت هم تیری کړي دي لکه هر یو کامیاب سړی شاته ډیر زیات مسلې می سختې می نو چې کله سعودي عرب ته مونږ رالو نو سعودي عرب کې الحمدلله زموږ خپل رستورانټ وي نو په رستورانټ کې وم زه نو بیا زه چې کله د هغوی سره وم نو بیا ما یو سوچ وکړ د میډیا دور و لکه هر سړی به ټیک ټوک کوو نو زه رالم میډیا ته نو بیا هغه ترونو نه زه جدا شوم لکه اوس هم زه را ترونو سره زموږ چې څومره بزنس دی نو د خپل فیملي کې په شراکت باندې دی نو بیا رالم د هغې نه وروسته مونږ ځان له ښې رستورانټ یې کولی وکړو یو برانډ لکه زموږ د میډیا نه په شا باندې هم ډېرې زیاتې رستورانټ دي خو یو 2-3 رستورانټ پکې موږ صرف هغه خپل ټیم پاسي دپاره د هغې دپاره راوړي یاره چې موږ پکې مشغول یو بیزي یو پکې بس الحمدلله کله چې زموږ د میډیا نه بهر نو د میډیا خو لکه زه به دا ووایم چې هغه ټیم کې هم زموږ کار ډېر زیات ښه خو چې کله بیا موږ میډیا ته راوتي نو د میډیا سره موږ بیزي شوي هم یو مصروف شوي هغه ټیم پکې ماشاءالله ښه تېرېږي او الحمدلله زموږ چې پکې څومره بزنس دی نو ما ښه پروموټ کړی ښه په ښه طریقه باندې یاره زمونږ خو بزنس اوس دلته سعودي عرب کې رستورانټ دی او پرفیوم یو 2 شاپونه دي زما انشاءالله خو اوس زمونږ اراده داسې ده چې انشاءالله په ریاض کې به په دې سال کې انشاءالله زمونږ په هر ښار کې د پرفیومو برانډ هم وي او د رستورانټو به هم وي او بلکل په سعودي عرب ښار کې په نن سبا کې ماشاءالله چې څومره بزنس دی نو دا ډېر زیات سیکور دی د هغې وجه دا ده چې دلته د سعودي عرب حکومت مسافرو له ډېر زیات ریلیف هم ورکړی دی او ډېرې ښې موقعې مله ورکړي دي چې کوم سړي په سعودي عرب کې بزنس ونه کو دلته روپۍ ونه ګټلی دی په یو ملک هم نشي ګټلی زه به دا ووایم او دا کم خلک چې راغلی دی لکه دې وګوري چې لکه دې سټیج ته به زه څنګه رسم لکه مثلا کامیاب خلک ګوري چې زه یاره دلته راغلی یم او زه دې ته ګورم چې دلته به موږ څنګه راسو نو دا سفر دی دا به کې نو ته به راسې که ته اوس د دې ځای نه مثلا مدینې ته روان شولې نو ته به د ډېرو ګاډو نه مخکې کېږې د ډېرو نه به وروسته کېږې خپل سفر به جاري ساتې لار خو ډېره ده که نه او د ټولو نه ښه خبره دا ده چې لکه مونږ په کمپټیشن کې زما چې کوم ټیم راسته دی نو هغوی هم زموږ مخالف کمپټیشن کوي ډېر زیات او زه په خپله باندې هم ډېر زیات کمپټیشن کوم نو د هغې وجه دا ده چې لکه مونږ ډېر په بره باندې روان یو کوم ځای کې چې کمپټیشن نه وي نو هلته سړی په بره باندې نشي تللی نو یاره په بزنس کې خو لکه الحمدلله اول چې مونږ د فیملي سره نو داسې چیلنج وغیره مونږ ته څه نه مخصوصېدلی نه وو خو چې کله زه د فیملي نه راجدا شوم که نه نو بیا پکې زمونږ په دې بزنس کې لکه ډېرې زیاتې مسلې راغلي کېدای شي تاسو کتلي مې چیلنج پکې داسې راغلي دي چې داسې ورځې راغلي دي چې ما په یو 24 غنټو کې 2 غنټې خوب هم نه دی کړی لکه داسې چیلنج راغلی خو د هغې لپاره موږ په ښه طریقه باندې سوچ کړی دی د پروموشن دپاره د کار د کولاویدو دپاره تاوانونه پکې هم موږ ډېر زیات کړي دي لکه داسې تاوانونه پکې شوي دي خو موږ الحمدلله هار هم نه دی منلی چې موږ ښار ومنو او دا تاوان دلته په دې ځای باندې پاتې شي بس مخکې ته موږ کار نه کوو هغه تاوانونه چې موږ مخکې نور بزنس کړی دی لکه قرض هم د خلکو نه پیسې راغوښتي دي الحمدلله هغه الله پاک ختمې کړي دي ډېر زیات تاوانونه شوي خو موږ هار نه دی منلی چې موږ هار ومنو او دا ځای چاته پرېږدو نو زه به دا ووایم چې په سعودي عرب کې چې څوک وایي چې موږ بزنس کوو نو راشئ او کوم ځای کې چې کامیاب خلک وي د هغوی نه مشوره والئ او بیا بزنس وکئ یو میاشت مخکې یو واقعه راغلی وه کېدای شي تاسو کتلي مي یو هلک و د درګۍ و د قالدرې د سایډ و هغه چېرته یو ملګري ته ویلي چې یاره زما سره دومره پیسې دي زه پې بزنس کوم او بېرته یې د ترور زوی یم هغه یې قرض هم ورکړی و هغوی سره یې لکه ښه خیلپ هر څه کړي بیا هغه ظالم را لګېدلی و هغه یې پې وجلی و په خپلو روپو یې بېرته وجلی و نو که تاسو مشوره کوئ او ستاسو سره پیسې نو کوشش وکړئ چې د کامیاب خلکو سره مشوره وکړئ او راشئ زموږ سره کښېنئ زمونږ ماشاءالله داسې یو نوم دی ټوله دنیا یې پېژني په کور کې بچی پېژني موږ ول خپل برانډ هم ورکوو او که زموږ سره بزنس کولاوهل غواړي نو موږ به خپل بزنس هم کولاو او ډېره زیاته مننه شکریه ستاسو د راتګ یو جهان مننه